17 جولای 2024 دا د چهارشنبې ورځ ده. په دې باندې روزه نیول پکار دی. دا یوم عاشوره ده او نهم محرم دا د نهر ورځ ده، یعنی 17 جولای 2024 نه چهارشنبې ورځ ده. په دې باندې روزه ونیسئ، په دې کې ډیر ثواب دی. خو که چانه د نه روزه پاتې شوه، یعنی په 16 تاریخ خیال نو یا ته پاتې شوه، نو بیا د په 18 تاریخ د زیارت په ورځ ورسره روزه ونیسي، نو 10-11 محرم بشي. په دې کې ډیر ثواب دی. 9-10-11 که چا 3 روزو توفیق نو 3 روزې دی ونیسي، د دغه 2 روزو نه به هم زیات ثواب وشي. او که چا د 2 روزو وسو نو بس 2 روزې دی ونیسي، 9-10 یا 10-11 باندې دی روزه ونیسي. نه چهارشنبه یا چهارشنبه او د زیارت د روزه ونیسي، ثوابونه به ډیر میلو شي. او یو روایت کې راغلی دی وای په 10 محرم الحرام یوم عاشوره باندې کچا اهل عیال باندې فراخي وکړله، خوراک کې سمناسب فراخي وکړله، الله تعالی به ټول کال دغه شان فراخي په دې بندو د په بال بچ باندې وکي. نو 17 جولای 2024 د چهارشنبې ورځ ده. په دې باندې په خپل ځان، په خپل اهل او عیال باندې د خوراک په مد کې څه ناڅه فراخي وکړي. فراخي څه ته وایي؟ نه یو بنده چې ځان له څه تیاری نو دا خو دې د کور تیاری کوي، خو د کره چې میلمه راشي او څنګه د هغه دپاره مهمان نوازي کوي، دغه شان نن ځان له وکړي. دې ته فراخي وایي. په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې فراخي وکې، نو د دې په برکت باندې تا خو یو ورځ خرچه وکړه، الله تعالی به مفتو کې فراخي ټول کال پتا او ستا په بال بچ باندې وکي. نو حدیث مبارک کې راغلی دی په یوم عاشورا 10 محرم الحرام 17 جولای 2024 د چهارشنبې ورځ ده. په دې باندې په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې د خپل وس مطابق فراخي وکې، ټول کال به الله تعالی په تاسو فراخي کوي. بے حسابه د ډیر سہولت سره ډیر فراخي او ډیر رزق بدر لدر کی. او کله چا د وسه نکیږي نو هغه دی بیا قرضدار نه کوي، بس سې د وسه کیږي هغه دی پزان فراخي او کی او زیاتی چې د وسه نکیږي نو قرضدار به نه کوي.